بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مخکې خبره روانه وه زمونږ د حدیث تشریح چې سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله. په هغې کې د خبرې طرف ته موږ راغلی یو چې دا اعمال چې کوم دي دا صرف مفضي کېږي سړو ته او که نه زنانه هم په دې کې شامل دي. آیا که چېرته دا اعمال صرف سړو دپاره خاص وي د زنانو بیا څه کار دی چې زنانه په دې کې محنت او کوشش کوي او که نه په دې کې زنانه هم شامل دي. نو علما فرمایي چې په دې حدیث کې زنانه هم شامل دي. ځان له دا حدیث خاص سړو پورې نه دی، ځکه دا ښځې دیو سره هم اعمالو دپاره حساب و کتاب به ترې الله رب العالمین دغه شانتې اخلي. ځکه حدیث کې راځي یو صحابیه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسوله قرآن کریم کې الله رب العالمین چې کم د جنت او د جهنم بحث کوي هغه ټولو کې چې کوم دی نو سړي راوستي. نو الله رب العالمین د دې زنانو د اشکال د ختمولو دپاره دا آیات را نازل کړو چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. په دې ټولو کې وګورئ زما محترم الله رب العالمین د سړو سره زنانه هم یو ځای کړي دي. نو د دې د وجې نه دا حدیث فقط د هغه دپاره خاص نه دی سړو دپاره، بلکې دې کې زنانه هم پکې راځي. ځکه زما محترم تاسو وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې فرمایي زنانه به د الله رب العالمین د کور د جماعتونو به نه منې کوئ. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. د الله رب العالمین وینځي د الله رب العالمین د کور نه منې کوئ. ولې؟ ځکه چې په دې کې عبادت څنګه چې سړو دپاره برابر دی نو همدغه شان د زنانه هم پکې عبادت کولی شي. زنانو ته هم دغه ثواب ملاویږي چې کوم ثواب الله رب العالمین سړو دپاره خاص کړی دی. نو د دې د وجې نه دې حدیث کې دا سړي خاص نه دی بلکې زنانه هم پکې راتلی شي. که چېرته یو زنانه راشي او داسې اعمال وکړي نو الله رب العالمین به د عرش د سوري د لاندې دې زنانه له به ځای ورکړي او الله رب العالمین به د قیامت هغه سختي قیامت هغه هولناکي هغې نه به الله رب العالمین دا زنانه وبباسي او دا سړی به هم ترېنه وباسي. بل زما محترمو داسې خبره ده چې دا اعمال او دې عرش د سوري د لاندې صرف دا اعمال کوونکي خلک راځي او که نور اعمال هم په دې باندې مفضي کېږي. نور اعمال هم په دې باندې مفضي کېږي. که نه انسان صرف دا اعمال به کوي نو الله رب العالمین به عرش د سوري د لاندې به ځای ورکوي. که نه نور اعمال چې کوي نو نور الله رب العالمین به دې انسان له د عرش د سوري د لاندې ځای نه ورکوي. نه زما محترم بلکې نور داسې اعمال هم شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هغې طرف ته اشاره کړې ده چې الله رب العالمین به انسان له په دې عرش د سوري د لاندې به ځای ورکوي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صحیح دی چا چې یو قرضداري ته انتظار وکړو یا یې ورته وبخله نو الله رب العالمین به داسې انسان هم خپل د عرش د سوري د لاندې راولي. تاسو ما مخکې د دې تشریح په تیر درس کې په تیر پروګرام کې کړې وه. نو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ د داسې اعمالو د لاندې راولي چې موږ د عرش د سوري د لاندې مستحق وګرځېږو. زما محترمو بل زما محترمو کوم انسان چې چا سره نیکي کوي، یو انسان دی په مشکلات کې واقع دی، په سختۍ کې واقع دی، یا یو انسان دی بل انسان ورسره ظلم کوي، دا راځي او دا انسان د سره چې کوم دی نو ښه عمل کوي او دا د ظلم نه وباسي، دا د تکلیف نه وباسي، دا د سختۍ نه وباسي. نو الله رب العالمین فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وساطت سره چې دا انسان به د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځای به هم ورکوي او د قیامت د سختو نه به بچ کوي. د دې د وجې نه زما محترمو ځان له دا اعمال دي دا عرش د سوري د لاندې انسان راوستو لپاره خاص نه دي بلکې نور اعمال داسې موجود دي چې دا انسان به دې طرف ته راځي.
بیا زما محترم بل کوم عمل دی چې دا انسان وکړي نو الله رب العالمین به دا انسان د خپل د عرش د سوري د لاندې راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان دی هغه لاړو جهاد لا او د هغې اولاد پاتې دي، د هغې زنانه پاتې ده، د هغې خپل خپلوان پاتې دي، او یو انسان راځي د هغې مجاهد خپل خپلوانو سره مجاهد اهل و عیال ته راشن ورکوي، مجاهد اهل و عیال خیال ساتي، د هغې له خرچه ورکوي، د هغې مشکلات حل کوي، د هغې باندې چې کوم تکالیف راځي هغه حل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې انسان له به هم الله رب العالمین د قیامت د سختونه به یې بچ کوي او د عرش د سوري د لاندې به د ځای میلاویږي. بل زما محترمو کم انسان چې دا مجاهد ځي او دې مجاهد له ساز و سامان برابروي، ټوپک ولا برابروي، بوټان ولا ورکوي، کپړې ولا ورکوي، نور داسې زغره مزغره ولا ورکوي، سورلۍ ولا برابروي، نو دا انسان به الله رب العالمین د قیامت د سختونه به بچ کوي او د قیامت په ورځ به د عرش د سوري د لاندې د به ځای میلاویږي. دا خبره خاص صرف د اوو اعمالو پورې نه ده، دا اعمال زه ځکه ذکر کوم چې الله رب العالمین مونږ ته دا اختیارات را کړي دي، دې طرف ته مونږ ته شوق را پیدا کوي، دې طرف ته مونږ رغبت را پیدا کوي چې انسانه که یو عمل دنه پاتې شو نو دا بل عمل وکړه، دا بل عمل دنه پاتې شو دا بل عمل وکړه، خو د دغې نه غافله کېږه مه، د الله رب العالمین د احساناتو نه، د الله رب العالمین د نعمتونو نه مه غافله کېږه، ځکه الله رب العالمین مونږ باندې دومره احسانات کړي دي، دومره مهربانیانې کړي دي، دومره نعمتونه یې را باندې کړي دي چې هغه مونږ وشمارو د شمېر نه بهر دی. ځکه الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، د الله رب العالمین نعمتونه که انسان وشماري نو هغه د شمېر نه بهر دي. ځکه بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې فذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. نو چې کله انسان د الله رب العالمین د یاداشت نه ځان نه غافله کوي، د الله رب العالمین یاداشت ته راځي او د الله رب العالمین ته سر به سجود کېږي، الله نه استغفار غواړي، د الله رب العالمین ته توبه وباسي، نو الله رب العالمین خامخا رحیم و مهربان ذات دی. ځکه د الله رب العالمین مهرباني او د الله رب العالمین شفقت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو ورکوټه شان مثال کې ظاهره کړې ده چې کله یو غزوې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس شو نو ویل د یو زنانه ده د هغه شیرخوار بچی دی هغه چېرته ورک شوی دی، خو چې کوم یو ماشوم ویني هغه راخلي خپل سینې ته رانږدې کوي او ښکلوي یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو چې ای زما صحابو تاسو لږ ما له خبر راکئ چې دا زنانه ده د دې ماشوم ورک شوی دی، آیا دا کولی شي چې د ده ماشوم پیدا شي او راواخلي تنور کې وغورځئ خپل منځ کې وسوځئ؟ صحابه ویل تا چېرته کېدی شي، ورک دی بل ماشوم راخلي ښکلوي یې سینې ته یې لګوي، نو دا به څنګه خپل ماشوم چې پیدا شي او راوالی تنور ته به یې وغورځئ؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه شان دی الله رب العالمین په انسان باندې د دې مور نه زیات مهربان دی په انسان باندې، ځکه مهربان دی ځکه دا اعمال موږ ته وښودل، ځکه دا کارونه موږ ته وښودل چې انسانه خبر شه په دې خبره باندې چې د قیامت ورځ ګوره ډېره سخته ده. قیامت داسې ورځ ده چې انسان ته به نه بچي په کار راځي، نه به یې ښځه په کار راځي، نه به یې مور و پلار په کار راځي، نه به څوک سفارشي په کار راځي، نه به چې دی نو رشوت په کار راځي. بار بار موږ ته الله رب العالمین دا فرمایي، بار بار موږ ته الله رب العالمین دا واقعات بیانوي چې بنده ځان هوښیار کا، ځان دې طرف ته راوله، ځان پویه کا چې ګوره آخرت کې ګوره دا شی نشته دی، هر څه چې کې په دې دنیا کې وکړه. ځکه الله رب العالمین دا نقشه موږ ته بیانه کړې ده په قرآن کریم کې چې دا انسان به سبا چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین مخې ته ودرولی شي، قیامت کې به الله رب العالمین دا انسان راوالي اور مخې ته به ودرئ، نو ورته به ووایي الیس هذا بالحق، آیا دا حق نه وه؟ تا ته چې دنیا کې دغه راغلی و پیغمبر راغلی و یرونکي راغلی و تا ته به بار بار دا خبره کوله، نو یا دا حق نه ده؟ چې حق ده نو تا ولې نه منله؟ نو دا به دې ټایم کې وایي چې الله ما دې دنیا ته واپس کړه چې زه بیا داسې اعمال وکړم، اوس خو ما په خپل سترګو لیدلو. نو الله به وایي چې نه کلا انها کلمة هو قائلها، دا یو داسې وینا ده چې بس ما ویلې ده چې انسان کله وفات شي دنیا نه راشي نو واپس دنیا ته نشته دی. ولې؟ الله وایي چې ما تا له عمر درکړی و، تا له ما زندګي درکړې وه،
اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. تاسو ته کوم ذکر درکوونکی نو راغلی، یادداشت کوونکی نو درغلی، او یو نذیر هم تاله درغلی و ته یې یېرولې وې د دې خبرې نه. نو ته ولې چې کوم دی د الله رب العالمین د یاد نه ځان دې غافله کړی دی؟ نو دا د الله رب العالمین احسانات دي په موږ باندې، دا الله رب العالمین مهربانیانې دي، دا الله رب العالمین کرم دی په موږ باندې. زما محترمو چې الله رب العالمین موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وساطت باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې موږ ته دا وښودل چې ای بنده دا عمل که د نه فوت شي، دا عمل طاقت ته نشي لرلی، دا عمل ته نشي کولی، دا آسان عمل دی دا وکړه، دا بل عمل دی دا وکړه، دا بل عمل دی دا وکړه. چې یوم انسان وکړي نو الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي. خو چې انسان کله دا اعمال وکړي نو الله به الله رب العالمین ورکوي. ځان له په امیدونو باندې نه ده، ځان له په دې شي باندې نه ده چې زه وبکمه، زه به وکړم. نه زما محترمو، د مرګ نیټه چا نه ده اخیستې، او دا دنیا چې ده دا د عمل ځای دی، دا د محنت ځای دی، دا د کوشش ځای دی. لکه دا خو د دنیا یو رواج هم دی چې دنیا کې انسان کله د یو امتحان ورکوي د هغې دپاره اول کوشش کوي. بغیر د کوشش نه، بغیر د څه کتلو نه انسان امتحان له نه ورځي، ځکه هغه ته پته ده چې زه به ورشم پرچه چې ورکومه نو زما نمبرې به خامخا ناکام یم، فیل به یم. نو خامخا هغه اول محنت کوي، چې محنت وکړي بیا به زړورتوب سره دې پرچه باندې ورځي. دې وجې نه الله رب العالمین موږ ته دا دنیا د محنت ځای مقرر کړی دی، د کوشش ځای مقرر کړی دی، د جدوجهد ځای مقرر کړی دی. او بیا الله دا هم فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چې څوک کوشش کوي، څوک زما طرف ته راځي نو موږ د لارې سیده کوو. او امتحان به الله رب العالمین موږ نه چېرته اخلي؟ په قبر کې به رانه اخلي. قبر کې به رانه تپوس کوي. او دومره مهربان او رحیم ذات دی چې هغه د سختۍ نه بچ کېدو دپاره راته سوالونه هم ښودلي دي. او بیا یې راته دا ویلي دي چې ګوره خبر شه په دې خبره باندې چې خلاصې دې نشته دی. کله به چې کله دې جدوجهد وکړو، کوشش وکړو، نو دې سوالونو جوابونه به ورکوې. او که جدوجهد دې نه کړي، کوشش دې نه کړي، نو دې سوالونو جوابونه ته هېڅ کله نشي ورکولی. د دې د وجې زما محترمو موږ ته پکار دی چې په دې اعمالو باندې کوشش وکړو، په دې اعمالو باندې محنت وکړو چې الله رب العالمین موږ د عرش د سوري د لاندې وګرځوي. زما محترمو نور هم داسې ډېر اعمال دي چې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي چې دا اعمال انسان وکړي نو الله رب العالمین به دا انسان جنت ته داخلوي، او د عرش د سوري د لاندې به الله رب العالمین دله به ځای ورکوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې موږ نه هغه اعمال واخلي چې هغه اعمال د جنت ده او د عرش د سوري د لاندې مفضي کېږي. او الله رب العالمین دې موږ د قیامت د سختیو نه، د قیامت د هولناکۍ نه هغه دې موږ وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.